بیګا ماته یو کس وي یاره مولوي صاحبو اینه ورکول دې کې ثواب شته معرف القرآن دویمه سپاره دغه آیت راواله هغه لیکلي دي د قرآن د دې آیت په تفسیر کې چې اینه ورکول جایز دي خو د ثواب نیت په پکې نه کوي که د ثواب نیت دې پکې وکړو کافر شوي. السلام علیکم مفتی صاحب، ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو ټایم وباسم. یو ډېر اهم سوال نن سبا په سوشل میډیا ګردش کوي چې آیا د وینې ورکولو داسې هم یو صورت شته چې په هغې باندې انسان چې کوم دی نو هغه کفر ته وځي؟ وینه په کوم صورتونو کې ورکول پکار دي او د وینې ورکولو ثواب شته یا نشته؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے خپل کتاب کی فرمائی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دارنگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے خیر الناس من ينفع الناس. آیت معنی دا ده چې یو بل سره په نیکو کارونو کې تعاون کوئ، او دارنګه حدیث معنی دا ده نبی علیه السلام فرمایي تاسو کې بهترین په ټولو خلکو کې هغه څوک دی چې نورو خلکو ته فایده ورسوي. سوره بقره آیت ده الله تبارک وتعالی حرام چیزونه ذکر کړي، یو پکې وینه هم حرامه ده. خو بیا وایي فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. یو سړی مجبور شو او په دغه صورت کې د مردار وخوري یا یو څه بل څه یا د وینې استعمال کړي نو خیر دی. اوس په دې خولې باندې د وینې تلل دي خو سړی هلاکېږي، نو دغه د هلاکت نه بچ کېدل لپاره اضطراري حالت کې په خولې هم د وینې تلل دا جایز دي. بیا د انسان د زندګۍ سوالي او دغه د صحت سوالي نو په دې وجه باندې اگر چې وینه یو فرید شی دی، بل دا چې د انسان اجزا دي، د انسان د اجزا دا خو د الله تبارک وتعالی دي، دا خو د انسان نه دي، د انسان د ځان د انسان نه د الله تعالی یو امانت دی. نو خو ته بل چا باندې خرڅولی را خرڅولی نشي، خو بهرحال چې کله د بل انسان کار کېږي او د هغه ضرورت وي نو بیا وینه یا بل یو جز سړی په خپله خوښه باندې ورکوي هغه نه، نو ټیک ده. ریسرچ دی چې دا خو روزانه نوی پروډیوس کېږي پیدا کېږي، نو په دې وجه باندې که انسان بل وینه ورکړي نو خوراک سره د وینه خود به خود په خپله څه وخت بعد برابر شي، نو د ده هم څه نقصان نه رانه شي، د بل مسلمان پې کار وشي نو خرڅول یې خو یې نه شي، البته دغه شانې که ورکړي نو بس ټیک ده، بهتر کار دی، ثواب پې والا الله تعالی ورکړي. ولې؟ ځکه مسلمان ته یې خیر ورسوه. د یو فنډ د زیات تر چې کوم د خلک سوال کوي هغه د دې کوي چې یو مولانا صاحب ویلي چې وینې ورکولو کې د ثواب نیت چې کوم دی دا کولو سره سړی کفر ته وځي. نو خامخا مسلمان چې بل لکه د یو ځای نه تا ته وي چې وینه راکړه هسپتال ته به ځي خپله وینه به ورکوي، انسان ته کمزوري ملایږي، نو هغه د سټارټ نه دغه نیت کړي چې ما ته به الله د دې اجر ثواب راکړي، نه ایجنه نه پیژنه هسپتال کې چاله وینه ورکوي نو څه خصوص نه ورکوي، ثواب نیت لازمي دی. نو چې ته ثواب نیت کوې او ته پې کافر کېږي نو بیا خو د معاشره کې د انساني همدردي به ختمه شي. دا خبره غلطه ده، دا خبره بالکل غلطه ده. د ثوابو نیتو دا خو یو نیک کار دی، سړی خو کوي د ثواب دپاره، بالکل دا خبره غلطه ده. مولانا صاحب پوه شوی نه دی، بالکل ثواب کار دی، مسلمان سره همدردي ده او مسلمان ښېګړه ده، د هغه صحت چې کوم دی نو هر تر وسه په خپل کوشش سره بچ کول دي او سهاره ورکول دي. ما یو مسله کړې وه هغې کې ما دا خبره کړې وه چې مفتی محمد شفیع رحمه الله معرف القرآن کې لیکلي دي، او بیا چې هینه ورکول دې کې د ثواب نیت کول دا حرام دی او ناجایز دی او دې سره انسان کافر کېږي. لہذا زه د دغه خپلې خبرې نه رجوع کوم، بس ثواب د هغې وجه دا مسله